أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. د سورۃ بنی اسرائیل 31 نمبر آیات ته مخکې مونږ ذکر کړو د الله د عذابونو نه د بچ کېدو د پاره اتلس اوامر الله ذکر کړي. یو امر داغین دا بیان شو چې انسان به د الله عبادت کې د مور او پلار سره به احسان کوي. مور او پلار له به تکلیف خبره نه کوي، د خپل خپلوانو د حقوق ادایګي به کوي. دویم نمبر سوالګر باندې رټي نو دا انسان به د الله د عذابونو نه بچ شي. بیا مونږه دا ویلو چې د مور او پلار سره ظلم زیاته چې څوک کوي د دې ګناه سزا الله تعالی په آخرت کې نه ورکوي، بلکې انسان له د مرګ نه مخکې ورکوي. دلته کې الله تبارک وتعالى دریم امر ذکر کوي چې هغه مخنیوي د ظلم دی. ذکر حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم با د قیامت پر د تیارو په شکل کې وي. نو دا د آخرت یو عذاب دی ظلم. دلته کې الله تبارک وتعالى د ظلم د مخنیوي لپاره څه اوامر ذکر کوي چې مسلمانانو د قران اوریدون کې ځان داغه نه وساتي چې دیو په ظالمانو په زمره کې شمار نشي چې الله ول عذاب ورنکي. نو یو د ظلم کار مسلمانانو قران دا ذکر کړی دی ولا تقتلوا اولادکم، تاسو موجنه خپل اولاد لرا خشیت املاق د یری دولګینا. انسان بچی زیات وی او معیشت کم وی، روپے پیسې وسره لګي وی او بچی زیات وی، نو دا انسان ولګي خپل بچو له زهر راوړي او هغه له پډوډې کې ورکه عمرکی بیا په خپل وخوري. دا خپل اولاد د ولګي د وجنه وجل دي او داسې په زرګونو کرته داسې شوی دي چې د غربت د یری د وجینا خلق خپل بچولا زهر ورکړي دي او هغه وجلي دي. او دا موږ روزانه په سوشل میډیا په خبرونو باندې اورو چې انسان غربت سے تنگ آ کر اپنے بچوں کو ابدی نیند میں سلا دیا. نو قرآن مقدس د دې کار نه منع فرمایلی ده. یو انسان به دولګي د یری نه خپل اولاد نه وجني، دا حرام دي، دا ظلم دی. دویم نمبر د دې خبرې غور فکر راګرځیدل انتهایی اهم دی. ورونو یو انسان خپل بچي په دې طریقه باندې نه وجني چې خوراک ولا زهر میلاو کی، خو چې کله په الټر ساوند کې دا پته ولګي چې جنۍ ده نو زنانه له داسې دوايان ورکی چې حمل ضایع کی. قران مقدس د دې آیات لاندې جید مفسرینو دام لیکلي دي چې دا هم د اولاد قتل دی. یو انسان بچی نه راوړي او چې کله ورته په پریګننسي ټیسټ کې پته ولګي چې حمل ټهراو شوی دی، نو داسې دوايان استعمال کې چې هغه حمل وګرځي، دا د اولاد قتل دی. الله یې پیدا کړي او ته یې وجنې، نو خپل حمل ضایع کول بغیر د عذر شرعینا
دا هم د اولاد قتل دی او چې کله ورته پته ولګي چې جنۍ ده نو بیا خدا غي لري کول په مور پلار لازمي ځکه د جنۍ پیدایش د دور جاهلیت په شانتي په دې تعلیمیات دور کې هم مسلمانانو رونو عیب ګڼل کی اعلان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي د الک او د جنۍ چې وادو کې د خوش قسمتۍ اولنې نه خیداده چې الله ولا جنۍ ورکی دا د دیو د برکتی جوړې نه خلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي کوم انسان چې د دوو جنکو پرورش وکي تر دې چې واده ته ورسېږي د عرش د سوري لاندې به زما سره ګوتې په ګوتې ولاړ وي د خپل الله تدا ذکر کهاتین دقیان ما سره جوړه ولاړ نو دا عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي و یو زنانه را لدورونو سره وي وی دا الله بنوم سره کوي ما سره لاس کې کجوره واغه مور کړه هغه زنانه ولګي دا کجوره په من نیمه کړه نیمه یوې لور لور کړه نیمه بلې لور کړه او لاړ وته لک سات بعد د الله رسول کوړه راغې ما وی یا رسول الله زنانه راغلی و ما ول خیراتی سشي ور کجوره هغه نیمه کړه نیمه یوې لور کړه لور نیمه بلې لور کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل وی په دې دوه ټکړو کجورو باندې د خریدان له جنت وګټو جنت په دې باندې واجب شو زکه د خپل لونو تربیت کوي کله چې د انسان بچی پیدا شي بیا خاص کر جنکې اغه له د امور پلار جوړه جامه ډوډۍ ورکي په دې باندې اصل کې جنت ده نو په دې باندې خفغان نه ده پکار چې جنۍ په پالټر ساوند کې کله پته ولګي چې جنۍ ده نو باب داسې ځای حمل دوای نه پړل کی چې هغه حمل سکی هغه ځای کی دا حرام دي ناروا دي دا د اولاد قتل ده قران وې دا سمک وې دا ګناه ده نحنو نرزقهم غرزا قرقو دیلا و ایاکم او تاسلا ان قتلهم یقینا وجلد دلونو د دې اولاد کان خطئا کبیرا دې ګنالوي حمل ذاکول کبیره ګناه ده او خاب خلقو ولکند وکنستا او جنیب به کې خخ کړه او خاور به ورواړه ولې او د نن دور کامل مسلمانان هغه د پیدایش نه مخ کې سکی هغه خاور کې ختمه کې هغه ګناه ده ندام ګناه ده دویم نمبر د ظلم مخنیوي د بار الله دا امر ذکر کړی دی ولا تقربوا الزنا ومن ذکیږي زنا تا انه کان فاحشه یقینا دالو بحیادا وساء سبیلا او بدلار دا زنا خپل خواهش په حرام ځای کې پورا کول چې د الله د فطرت خلاف وي کاغه لواتت وی کاغه د خپل لاس سره زنا ده او کاغه د بلې وی تور سره بدکاری ده قطعی حرام دي د قران فنس سره کبیره گناه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان زنا کوي دنه ایمان وزي د ایمان په سر د پاسه باندې چورلی او کله چې د فعل نه جدا شي او غسل کې بیا ولا ایمان راشي کله زنا په وخت یو انسان مړ شو نو بیمانه د دنیا نه ځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله فرمایي د قیامت په ورځ باندې به د دریو خلکو سره خبرې نه کوم نبا اغویتا د رحمت په نظر باندې ګورما او نبی د ګنا نه پاک کم او جنت لو والا به جوړ کم لمبر اے هغه انسان چې د بوډاوي او د زنا خواهش کوي شیب الزانی دیته وای شیب الزانی چې د 50-60 نور اوریدلې وي او بیا هم د زنا خواهشات پړه کې ساتي
دا انسان د قیامت په ورځ الله نه بخي نه د ګنا نه پاکي او نه ورته د رحمت په نظر باندې ګوري. دویم نمبر دروغجن بادشاہ چې د ملک بادشاہ وی، لیډر وی، حکمران وی او د عوامو ته دروغ وي، دا بدل وکما او دا چې چل وکما او کوي نه. دې انسان ته د قیامت په ورځ الله د رحمت په نظر نه ګوري. نو دروغجن بادشاہ، کاذب بادشاہ. او دریم نمبر غریب متکبره چې د ډوډۍ طاقت نه کوي، خوار او عاجز او پړه کې غرور او تکبر ساتي. دې انسان ته د قیامت په ورځ الله د رحمت په نظر باندې نه ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه کرامو ته د زنا مبارک تاسو څه خیال ده؟ هغه یا رسول الله دا خو حرام دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا حرام دي او تر قیامت پورې حرام دي. ډیر مسلمانان نوجوانان دا افسوس خبره ده. قران وی ولا تقربوا الزنا، تاسو د زنا اسباب او تمنځ کېږي. ورونو د زنا اسباب انسان په ظلم کې اخته کوي، د خپل نفس سره ظلم دی. د زنا اسباب څه دي؟ پردې تورسرو ته قتل، دا غوي عورتونو ته قتل، دا انسان په زنا کې اخته کوي. دارنګي د دمو سندره هغه ته قتل او ریدل انسان په ګناه کې اخته کوي. فاحش تصویرانو ته قتل. دارنګي دا نور ډیر کارونه دي چې کله د انسان خیشات راشي پزړه کې او د سره چارج نه او د سره ډیسچارج نه د انسان په ګناه کې اخته کوي. نو ډیر نوجوانان د لاس په زنا کې اخته شي او دې تاړو څوک نوجوان بیا ګناه نه وي. حالان کې حدیث کې راځي د قیامت په ورځ باندې به الله یو انسان راولي چې د خپل لاس سره زنا کړي، دا لاس په الله دومره اوپړسي لکه د حامله زنانه ګیړه، او چې یوې زنانه ته د بچی په پیدایش کې څومره درد وي 70 درجه به دا درد سیواوي، د دې لاس ته به دا درد محسوسيږي. او الله ورته وي چې څومره د زنا کړي د لاس سره د هر پیره په بدل کې به د لاس نه یو بچی پیدا کیږي او 70 درجه به داغه درد د دنیا د بچی د پیدایش د درد نه سیوای. نو دا ناروا کار دی، حرام دی، دام یو قسم زنا ده. نبی علیہ السلام فرمایي سترګې هم زنا کوي، غوږونه هم زنا کوي، زړه هم زنا کوي. نو انسان له پکار دی چې د ټول زناکارو د اسباب نه خپل ځان بچ کی، دا انسان د ظلم نه منع کوي. دریم نمبر ولا تقتلوا النفس التي، او موج نه تاسو نفس التي هغه حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی وجل داغه، الا بالحق مگر په قصاص باندې. د قصاص کې توجل شي سره د دین علاوه د هیڅ یو نفس وجل ناروا دي. ومن قتل او سوق چې قتل کړل شو مظلومن چې ظلم بشوي، فقد جعلنا لوليه سلطانا، یقینا مونږه مقرر کړی دی وارثانو دا غویلا بدل قصاص یا دیت. فلا یسرف، پس جاته مکوې فی القتل، په قتل کې ستانه یو انسان سړی وجل دی او ته ټوپک راواله دا غوی د کور چرګم بیان پرې دی، دو درې تنو ولې دشمنیان په دې کې سیوا شي. قتل به یو کړی او داغه په اوراره باندې، په داغه په خوري باندې، داغه په پلار پرور چې کوم ول د کور نه اینه توجه نه دې ته اسراف فی القتل دا مکوا، چا چې قتل کړی دی بس دې مجرم دی. فلا یسرف فی القتل، نو زیاته مکو فقتل کینه کان منصورا، یقینا د بدلا غسل شوی. ولا تقربوا، او تاسو من ذکیږي مال الیتیم، مال د یتیم تا، الا باللتی مگر باغی طریقې هي احسن چاغه خیستوي، حتا تر دې پورې یبلغ اشده چې ورسیږي دا یتیم ځوانیتا. د یتیم مال په دې باندې الله ته ذمہوار مقرر کړی.
دا مال بنت نه خوري د دې یرنه چې دا یتیم رالو شي او سبب د خپل میراث او د خپل جیداد مطالبه کوي مال ته نه هړب کې قران وې دامه کو دا ظلم دی سبب تمر چې ستا بچي به یتیمان وي بل به په مال مزه کوي ډیر کارته د انسان وراره دی بل رشتہ دار دی داغه هغه یتیم پاتې شو د خلکو نه داغه پنوم پیسې را لې خپل کوړمې په ساتي دا ظلم دی جی ماته یتیمانان وريرونه ناشتي او جو کونډ وراندار را تناسته ده او جو هغه دغه دغه جو خرچ خوراک ټول په ما ده حالانکه هغه یتیم بیا په سرکاري سکول کې ناشته او ستاره په پبلک سکول کې ده ته چې د خلکو نه د یتیم په نوم باندې چاندې را لې پیسې را لې زکاتونه را لې هغه یتیم هغه شان په خاورو کې بیا ژوند تیر او ته په ځان ساتي قران وې د امک او د ظلم ده دویم نمبر الا بالتي هي احسن څه مطلب په خطر کې د یتیم مال خلک څنګه استعمالي د یتیم په مال کې ځان لګاړې والا هغه گاډي ولا چلوا ځان لته مخله او دل په کې مرګه د پټې ده هغه کوا چاله ورکا د مال خیال ساته په خطر خبر کې وایي جی په دې مال باندې ما دکان کړی دی بس دغه به کې زما فائدہ ده مزدوری ده باقی د دکان اخستا شو ده دا په خطر خبر باندې ځان لږ مزدوری کو دغه مال ده تا ضرور نه گاډه پټه پاتې شوی دی استعمالوا خپل مزدوری ته اخلا نور دغه مال نه خراب وره دا ظلم دی دویم واوفوا بالعهد او پرکې لوزنا ان العهد كان مسؤولا یقینا وعده وی بعد دې په بارکه تفوس کی ځنکه دا کارونه چې مسلمانانو وکي په عمل کې راولي الله به د ظلم نه بچي سبحان ربي